السلام علیکم. دا ترقی یافته ملکونه چې دي کنه دا اسې په نوم ترقی یافته نه دي. دوی د دې دپاره ډېر محنت کړی، یو ډېر زبردست سیستم یې جوړ کړی دی او ځکه اوس د هغوی عوام او هغوی په سکون دي. په دې سفر کې د هغوی د حکومت پالیسیانو سره د عوامو حمایت ډېر ضروري او عوامو په ایماندارۍ سره کار کړی. هله هغه ملکونه ترقي کړي او هغه معاشرې یو آیډیل معاشرې ورته ته ویلی شي چې کم کې د انساني حقوق محفوظ دي، د انسان ته د انسان په نظر ګوري او د هغه د سہولت دپاره حکومت هر کار کوي. زمونږ معاشرې ولې وروسته دي؟ څه زمونږ د حکومتونو نااهلي دي ځکه چې هغوی پالیسیانې دومره غلطې دي، عوام ته پکې څه ریلیف نشته. او دویمه بیا دا ده چې زمونږ معاشره کې زمونږ عام خلکو هغه عادتونه اپناو کړي دي چې د چا په کم لیول باندې وس رسي د قانون ماتولو، د بېایمانۍ کولو، د ملاوټ کولو، نو مونږ هغه په هغې کې کوو. په دې وجه باندې لاس پړکې د یو لاس نه خیږي چې حکومت خراب دی نو عوام مونږ هم ښه هر دو نمبرۍ کې انوالو یو. زه درته یو واقعه بیانوم. یو سړی به د کلي نه راتلو، ښار ته به یې کوچ راوړل، د کوچو پیړه به یې د کیلو کیلو جوړه کړې وه او راوړل به یې. هغه چې به خوار ته کله راتلو نو په بدل کې به یو دوکاندار ته هغه کېښودل او هغه به ولې په بدل کې کیلو چینی ورکول. دا سلسله روانه وه. یو ورځ هغې دوکاندار ته چا ګیله وکړه چې یاره ستا ته خو وایې چې دا کوچ زما یو کیلو دی، خو دا خو کم دي چې مونږ وتلل. ډېر غوسه شو او چې اوس دا کلي نه دا سړی راشي که نه دا کوچ چې راوړي نو ډېر به ورته غوسه شم. دی چې راغې سهار کوچ یې راوړه، بس د هغه ورته هغه زاړه چې کم فریج کې پراته وي هم ټول راوویسته چې دا یو څه ته بېایمانه سړی، ته کوچ ما ته وایې چې کیلو دي او ته کم راوړې، زه دې ګاک ته وشرمولمه. هغه ورته غریب ساده سړی و د کلي نه راغی او ورته غلی ولاړ. نو بیا یې ورته وایي چې صیبه ما سره خو کلي کې کور کې تله نشته، خو ته چې راله کم کیلو چینی راکې نو زه د هغې سره په وزن دا کمه او تاله هغه راوړم، نو ته خپل چینی وتله، ما خو پکې څه نه دي کړي. نو هغې سړي به هغه له چینی کم ورکول، ده به د دې سره پیړه کېښوده او هغه له به یې ورکول. هغه به وایي چې ده خو ماله کیلو راکوي. نو مونږ بل ته ګوتې نیسو چې تا کې دا خامیانې دي او هغه ټولې یعنې په مونږ کې وي. د ملکونو ټیک کېدو کې چې څومره ذمهواري د حکومت ده هغه همره ذمهواري زمونږ هم ده. مونږ خو په دې خپل ګریوانونو کې لاس وګورو که نه نو بیا به درته پته ولګي چې دا معاشرې ولې تباه دي. دروغ په مونږ کې دي، بېایماني په مونږ کې ده، ملاوټ په مونږ کې دی، قانون ماتول په مونږ کې دي، غلا په مونږ کې ده او ګیله مو بیا د حکومت نه ډېره ده. نو د حکومت نه خو ګیله په ځای ده، خو آیا زما په لیول چې زما کم ذمهواري ده ما هغه پوره کړې ده؟ امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. کوم ویډیو خوښه شوه کمنټ پې وکړئ، لایک ورکړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.